دیوبند چې دا زموږ د هندوستان یو ډېر اسلامي روحاني دا یونیورسټي ده او لویه اداره او درسګاه ده. یو ځل د بار نه چې کوم دی یو پادري راغی، عیسائی راغی او غیر مذهب راغی او هغه خلقو ته داسې یو پرچار شروع کو. ځکه نن خو مونږه مسلمانان دومره کمزوري یو، کافران د خپل کفر چې کوم دی نو د هغه تبلیغ کوي، قادیانان د خپل قادیانیت پرچار کوي، د هغې تبلیغ کوي، او مونږه مسلمانان هغه د غفلت په خوب باندې وده یو. مسلمانانو بچي د مسلمانانو نسل خدا نه خاصه د هغې د ګمراه کولو دپاره د ما او ستا په کالجونو کې په یونیورسټو کې نو په هغې کې لوی لوی بجټ د هغې دپاره خورېږي چې یاره د مسلمان دا بچی دا غیر دینه شي، دا قادیانی شي، دا مرزایی شي، دا دهریه شي، نو د هغې دپاره هغوی ډېر زیات کوششونه کوي. خو الحمدلله زمونږ دغه علما او دغه د دین دا شعبې که هغه مدرسې دي، که هغه خانقاهونه دي، که هغه د دعوت او د تبلیغ د هغې مراکز دي، که هغه اهل الله بزرگان دي، که هغه مجاهدین دي، که هغه د قرآن و سنت د نظام د هغې جنډه اوچتونکي حق پرست عالمان دي. الحمدلله په هر ځای کې هغې د دین هغه دفاع کوي او د امت چې کوم دی نو د هغې رهنمایي کوي. نو بهرحال د بار نه یو غیر مذهبه راغی او هغه خلقو ته دا ووایي چې وایي دا قرآن پاک چې دی نعوذ بالله وی دا خو دا الله تعالی کلام نه دی، او وی د هغې دلیل ما سره دا دی چې قرآن مجید چې کله تاسو مونځ کوئ او بیا په هغې کې سورت فاتحه وایئ نو تاسو په هغې کې وایئ چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، مونږ خاص ستا عبادت کو او مونږ خاص ستا نه مدد غواړو. نو چې کله یعنی دا الفاظ ویل کېږي ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو دې نه معلومیږي چې یاره داسې مخې ته یو کس شته او هغه ته ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو الله تعالی خو نعوذ بالله چاته دا نه وایي چې مونږ ستا عبادت کوو او مونږ ستا نه مدد غواړو. خدا څوک انسان دی، څوک مخلوق دی او هغه دا خبره کوي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس د هغې نه یو غلط استدلال یې وکړو او د ټول ښار کې نو په هغې کې یو لویه پروپیګنډا هغه یې روانه کړه چې قرآن مجید دا د الله رب العالمین هغه کتاب نه دی. هغه دی کې چې کم تاجران دي هغه ناکام شو، جواب نشي ورکولی، ډاکټران دي هغه ناکام دي، جواب نشي ورکولی، سیاستدانان دي ناکام دي، جواب نشي ورکولی، جرنیلان دي ناکام دي، جواب نشي ورکولی. نو آخر کې دارالعلوم دیوبند ته خبره راورسېده. په دارالعلوم دیوبند کې هغه وخت کې زمونږ استادو د دې پښتنو د سیمې یو ډېر لوی عالم دین حضرت مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه چې دا د ایشیا د ټولو نه یو لوی عالم و مستند او ډېر لوی علم الله رب العالمین هغه له ورکړی و. نو د دیوبند عالمانو ته خبره راغله نو هغې هغه ته حواله کړه چې لاړ شه او دا مسله ته حل کړه، د امت ترجماني ته وکړه. نو هغه چې راغی هغه پادري سره هغه لامذهبه سره هغه سره کېناسته وی ته څنګه خبره کوې؟ نو هغه ورته هغه خپل ټول تفصیل بیا دوباره کړ. نو حضرت مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه ورته وی دا راته ووایه چې دا خو د سورت فاتحې آیت دی ایاک نعبد و ایاک نستعین. تا ته دا پته شته چې سورت الفاتحه چې په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازلې ده نو د دې 100 نمبر دی. نو سړی خاموش وی ته ما ته صرف د دې نمبر وښایه چې د دې هغه وی یاره بس په قرآن مجید کې دا اول نمبر لیکلی دی. نو هغه په قرآن مجید کې خو اول نمبر لیکلی دی خو د نزول په اعتبار باندې تا ته د دې نمبر نو هغه ته معلومات نه و. نو ګوره وی ځان پوهه که چې سورت الفاتحه دا خو د نزول په اعتبار باندې 5م سورت دی
لومبنه سورت چې د قران مجید نازل شوه دی او آغاز د وحی د غار حرانا د مکه معظمه نشوه ده نو خدا دی چې اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا الله وی لولا نو ګور لومبنه آیت چې کوم نه نو پاږي کې خدا دې چې پڑھو نو قران مجید دا د الله رب العالمین کلام دی ځکه الله تعالی امر کوي الله تعالی آرډر کوي چې اقرا او په دې طریقې سره هغه سړی چې لا جواب شو نو په هندستان کې او په انډیا کې پاږي کې د کروڑونو خلقو داغي ایمانونه هغه د علم پرانا باندې الله رب العالمین دی او عالم دین د حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه په لاس باندې او داغه په ذریعہ باندې الله تعالی بچ علم دا یو داسې رڼا ده چې کچره دا رڼا هغه موږ سره معاشره کوي نو بیا خو به یقینا زمونږ او تاسو د دنیا او د آخرت کامیابی ترلاسه شي